رمضان کریم چې کله ما او تانا اوس لګیا د اوزی کنه اول پیغام مونږ او تاسو له سره کوي. اول پیغام یادا دی چې څنګه زما په میاش کې د رب بندگی وکړه، ګوره چې یو لس میاشتې د الله تعالی بندگی پرې نه دی. اول پیغام یادا دی رمضان کریم. مونږ او تاسو اول رمضان کریم نه زبرداسي وایم چې هغه زما غوندې یو بیکار انسانی اغم عبادت په طرف باندې لګ شغل پیدا شي. زما استاد معاشره چې کوم دا کمزوري خلک دي اغم جمع راځي جمع کا او شپې تهجدم یو میاشتو کا قرآن شریف یو درې څلور یا کم از کم یو ختم هم وکا صدقه او خیرات هم وکا. تاسو اندازه کړئ چې د یوې میاشتې بندگی په رمضان کریم کې ما ورته وکړو څومره خیر او برکت یې. افطار او سحرې په ټیم کې وګورئ زما ستا په دسترخوان باندې لس قسمه خوراکونه پراته دي. دا هغه برکت دی کنه، د بندګۍ هغه برکت دی. او په قرآن کریم کې الله فرمایي، قرآن کریم کې ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الله څه فرمایي چې دا کومو خلقو لا کومو امتونو لا چې انبیا راغلي دي، انبیا کرام، که دغو خلقو زما بندگی کړي وای. الله فرمایي قرآن کې سورت اعراف کې په آیات نمبر 96 کې که الله فرمایي زما بندگی کړي وای او یو ځل نه یا میاشت نه زما استا فرق را کې خیر راځي. مونږ استاسو جمع مرانا اول پاتې شي. قرآن شریف مبارک چې په تاقچه کې برکیدو پاغه باندې فټ ګردونه روزي کتاب زما استا په نیز باندې دی، حالانکه مکمل د ژوند ضابطه حیات کتاب دی. صدقات او خیرات او استغفار او درود پاک او دا ټول شی نه مونږ استاسو تعلق هغه سره لګا داسې ښکاری چې الله تعالی د عبادت مستحق صرف پر رمضان کی داسې ښکاری. حالانکه داسې نه ده. الله فرمایي چې کدو خلق زما بندگی کړي وای لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. الله فرمایي د اسمان د طرف نمم ما په دوی باندې خپل برکتونه نازل کړي وای او د زمکه طرف نمم د دوی خزانه ما په دوی باندې رئیستلې وای. الله تعالی خیر به مولا ورکړی وای، برکت به مولا ورکړی وای، خو څه وکړه ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الله فرمایي چې نافرمانی وکړه زما بندګۍ نه مخ واړاوه، بس دوی لما عذاب ورکه، دوی ما په تکلیف باندې مو ونیوه، په مشکلاتو باندې مو ونیوه، سختۍ مو ورسره وکړې، عذاب مو وله ورکه. وجه سوا زما د بندګۍ نه مخ واړاوه. مونږ خو دا یو میاشت څه نه څه ټوټه پوټه ورته ووایه، کمزوري ورته ووایه، والحمدلله او دسم کوو، منظم کوو، مصلی سره، جمع سره، قرآن سره، تسبیح سره، دغه ټولو سره زموږ او ستاسو تعلق پیدا شي. دومره خیر او برکت چې زما او ستا په ماحول کې ورسره څومره کمال پیدا شي. په کور کې هم روحانیت، په رزق کې هم برکت، په دریستخان کې هم وسعت. هر چا په دریستخان باندې 3-4 قسمه هغه زما او ستا په معاشره کې هغه ډیر ابتر انسان د مال په لحاظ باندې دا هغه په کور کې 3-4 قسمه خوراک پروت. دا د بندګۍ پاور دی الله تعالی.